बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम कतुनको उम्मीद दे چې روغ جوړ خوشاله و آباد به زیم تاسو ورور وقار علي او په لیټس لرن ود وقار چینل کې تاسو ته خوش آمدید به نن موږ د کورل ویډیو سټوډیو پرو 4 چې کوم دی نو پای کې دویم کلاس دی او په لومړني کلاس کې موږ په تصویرانو ایډیټینګ کړو او اوس چې کوم دی نو دویم کلاس دی په دویم کلاس کې موږ په ویډیو باندې ایډیټینګ کوو نو زه چې د شروعات کوم دی ځنه ما چې دا سٹارټ کو زما سره چې کوم دی کورل ویډیو سټوډیو تاسو دې کې دا د ښکاری په دې کې چې کوم دی نو تاسو په ټایټل کې دا ښکاری او دې کې به اوس موږ لومبي سٹارټینګ کې دا د فایل نه والو فایل کې چې کوم دی کې موږ یو پروجیکټ سیو کړی وي نه غوا نیو پروجیکټ او کو فرض کا یو زوړ پروجیکټ موږ ځان سره مخکې نه سیو کړی وي الریډي ناغه به موږ اوپن پروجیکټ په وو او اوپن پروجیکټ کې چې کوم دی زموږ سره چې کوم پروجیکټ سیو یا بدلته کې موږ سره پراته وي چونکه ما سره پروجیکټ نه دی سیو نو ما سره ان سیو دی زه به نیو پروجیکټ وایم ولې چې نیو پروجیکټ چې کوم دی موږ نیو پروجیکټ سٹارټ کوو د هغې دپاره به وړومبې زه دې فولډر ته به لاړ شم او دې فولډر کې ما الریډي ځان له یو فولډر جوړ کړی هغې کې ما خپله ټوله ډیټا چې کوم دی دا ایښودی دا فولډر زما سره جوړ دی په دې کې ما خپله ډیټا ایښودی دا به زه ټوله سلیکټ کړم کنټرول ای باندې به اخیستی شم ماوس باندې به زه دې سلیکشن اخیستی شم هغې نه بعد به زه اوپن چې کوم دی دا اوپن به زه ووهم زما سره چې څومره ډیټا فولډر کې سیو وه ټوله دلته کې راغله یعنې زما مونوګرام زما ویډیو زما لوګو زما چې کوم میوزیک کوم ساوند دی هغه او دغه شان نور چې کوم زه دې باندې ټایټل وغیره لګول غواړم یا څه پکچر لګول غواړم هغه زه دلته کې ما سره فولډر کې سیو او ما اوپن کو دې نه زه لومبې دا ویډیو رالم ما ولې چې موږ په ویډیو باندې به ایډیټینګ کوو نو لومبې ما ویډیو مې ولګاو ویډیو لګېدو نه پس چې کوم دی نو موږ به څه وکړو موږ به خپله ویډیو چک کړو دې ځای نه به یې پلی وکړو موږ ته به پریویو شي چې آیا زموږ ویډیو څنګه ده زموږ ویډیو بالکل پلی شوه ساوند دی به تاسو ته اورئ موږ ته پته ولګی زموږ ویډیو بالکل ټیک ټاک ته ښه صحیح ده دې نه بعد زموږ ویډیو موږ ته راغله اوس کو فرض که دې ویډیو کې زه یو کلپ کټ کول غواړم نو زه به اکه کلپ ته راشم فرض که زه دې نه دا توتو کټ کول غواړم نو زه به راشم دې ځای کې به زه کټ ولګوم په سس په ذریعه باندې دا کینچي چې تاسو ته که به ښکاري د دې په ذریعه باندې به زه کټ ولګوم بیا به دا چې په کوم ځای باندې دکه یو کلپ ختم شوی دی یو کټ به هلته ولګوم لکه فرض کا دا کلپ سٹارټ شو او دا زما سره چې کوم دی دا زما سره په دې ځای باندې ختم شو په دې ځای ختم شو نو زه به یو کټ دلته کې ولګوم په کینچې په ذریعه باندې یو کټ ما دلته ولګوم نو زما سره دا کلپ چې کوم دی دا کلپ ختم شو اوس کو تاسو وګورئ نو دغه کلپ د دې د منځ نه بالکل ختم شو دا شان تاسو په ویډیو کې یو کلپ ختمول غواړئ نو هغه هم په دې طریقه باندې ختمولی شئ چې لومبې به څه وکړئ اکه ویډیو کلیک کړئ او کوم کلپ چې کټ کوئ هغه د دې کینچې په ذریعه باندې تاسو کټ کولی شئ د دې نه بعد موږ په دې ویډیو باندې چې کوم دی د دې ساوند بندول غواړو صرف په دې ځای کې ساوند زه یم چې بند شي نو زه به څه وکړم په دې ویډیو باندې چې کوم دی ما کلیک وکړو هغې نه بعد به زه راشم ساوند مکسچر چې دا به ووه د هغې د وهلو نه پس چې کوم دی زه به دې ځای باندې دا ساوند څه کوم دا به زه کموم خو د هغې نه مخکې به زه څه وکړم هغې نه مخکې به زه دا لاک کړم دا یو به لاک کړم دا به لاک کړم ولې دا ټریک زموږ سره بندول ضروري دي موږ صرف په ویډیو باندې کار کوو زموږ سره به صرف دا ټریک په کولا وي دا به زه لومبې پلی کړم او چې هر کله دا زه پلی کړم نو زه به د دې ځای نه ساوند کټ کړم په دې باندې به بالکل څه وشي بالکل ساوند به بند شي دې ځای پورې زما ساوند ما بند کو صحیح ده اوس زه چک کوم چې آیا زما ساوند بند شو او کو بند نه شو بالکل تاسو وکړه چې څنګه ساوند بالکل په دې باندې بند دی دې نه بعد خو زه په دې بل ساوند لګول غواړم نو زه هم لګولی شم د هغې طریقه زه تاسو ته لږ ساعت پس ښیم د دې نه بعد چې کوم دی د دې نه بعد مونږ په دې باندې
فلټر لګو چیرې د تصویر د پاسه د ښکلې شانتې غبارې راځي یا چې کوم دی په دې باندې بلبلې وغیره راځي یا بل یو سټایل زه په دې خوښوم نو زه هغه دې ځای نه راغستی شم. دا زما سره فلټر دی دا اف ایکس چې لیکلی شوی دی دا دی فلټر. په دې فلټر کې زما چې کوم دی دا یو فلټر خوښ دی. دې کې بلا قسمونه تاسو چې کوم فلټر راغستل غواړئ دا راغستلی شي. فرض که دې کې زما دا بلبلو والا فلټر چې دی دا مې خوښ دی. دا فلټر به زه راوالم او څه به وکړم دا به زه په دې باندې ولګوم. اګزامپل دا بلبلو والا فلټر تاسو ته ښکاري دا به زه په کلیک راوالم لیفټ سایډ ما په ماوس کلیک کړی دی او څه به وکړم همدغې ویډیو د پاسه بیا پرېږدم. اوس زه دا پلی کوم چې آیا دا په دې ولګېدو که نه سکرین کې هم ته ښکاري چې ولګېدو. دا ما پلی کو بلکل دا په دې باندې خو ښکلې ولګېدو او اوس زه څه کوم زه وایم چې دې کې دا بلبلې زیاتې شي نو په کوم ځای باندې چې ما دا پرېښودی دا نشان دی دې کې دا زما سره دا سوري دا نشان دی. دې باندې به زه ډبل کلیک وکړم او زما سره به دا ځای راکولاو شي. هر کله چې دا ځای راشي نو زه دې ځای نه د دې بلبلې سیوا کولی شم او زه دا کمولی شم. زه سیوا کول غواړم دا به ووایم که فرض که کمول غواړم نو دې کې به بل یو قسم وهم به د کوم اګزامپل ما سیوا کړل دې کې بلبلې دا به زما سره سیده زما سره به سیوا راځي. په دې کې ګورئ زه پلی کوم وختینونه زما سره بلبلې چې کوم دي دا سیوا دي په دې باندې. ټیک شو. دې نه بعد زه په دې کې لږ غونته کې نور چینجز کول غواړم. زه دا بلبلې غټول غواړم یا زه ورکوټې کول غواړم. د هغې دپاره به زه راشم کسټمایز فلټر چې کوم دي دا به وواهم. کسټمایز فلټر ما ووهو نو دې ځای نه زه دا بلبلې چې کوم دي دا دې نه زه دا سیوا کولی هم شم او زه دا څه کولی شم کمولی شم. دا یعنې سیوا شوې زما سره. همدغه شانتې زه د دې کلر د دې سایز چې دي زه غټول غواړم. زه یم چې دا بلبلې دې ما ته لږ غټ سایز کې ښکاري دا به غټې به شي او که نه زه یم چې دا دې ورکوټې وي نو هغه زه دې ځای نه څه کولی شم ښه کاپي ورکوټې کولی شم. دا به دونه وړې وړې بلبلې چې کوم دي دا به سیوا شي په دې باندې. کو سیوا کو دې سایډ ته او که کوم نو بیک سایډ ته به زه څه کوم دا به دغه کوم. دغه شان د دې کلر وغیره چې کوم دي دا کلر چې کوم دی تاسو وګورئ دې ته دې کې چمک سیوا کول یا چمک کمول هغه موږ دې ځای نه کولی شو. دغه شان ریفلیکشن چې کوم دی کم چمک چې کوم دی هغه دغه شان په دې کې چې د دې کې سپینوالی راوستل یا هایلایټ کول هغه دې ځای نه کېږي. د شان دا خپل چې دی نو جدا یو کار ورکوي. نو دا شان هر یو دا آپشن چې دی کم سایز تاسو خوښ وي نو هغه په دې باندې کېږي. هغې نه بعد به څه وکړو هغې نه بعد به راشو دلته کې ګوټ باندې چې کوم اوکې دی دا به ووهو. اوس دا زه چې کوم چې آیا دې کې څه چینجز راغی او که نه هلته کوم چینجز کړي بلبلې مو وړې کړي دي وړې به وي ډېرې دي ډېرې به راځي بلکل به راځي. سپیډ سیوا کړی مو دی ولا بلکل سپیډ یې سیوا دی. دې ځای نه هم دقه کار کېږي. خو چېرې تاسو فلټر چینج کوئ غواړئ نو چینج کولی شئ. د دې دپاره تاسو بل فلټر ولګوئ. دا یو فلټر پرسته زه لګوم دا فلټر ما ته شو دا به زه راوالم ماوس کې ما کلیک کړو لیفټ سایډ مې کلیک کړی دی او راوګرړم دې کې بیا پرېږدم. اوس زه دا ګورم چې دا ما سره څنګه شو کېږي. دا زما سره بلکل دقه شانتې شو. که فرض که د دې زومینګ نور سیوا کول غواړئ نو تاسو د دې زومینګ دې ځای نه موږ سیوا کولی شو چې دا به زه ډبل کلیک وواهم او دې ځای نه زما دا زومینګ چې دی دا به سیوا کېږي. فرض که دا په دې سایډ به راځي زه چک کوم چې دا څنګه راځي. وختي زومینګ چې دی درمیان نه سټارټ و دا به اوس دې ځله به د سایډ نه سټارټ وي او په یو ډېر ښکلې انداز کې به دا راځي. به دې نه بعد چې کوم دی دې نه بعد موږ راځو د دې نه بعد موږ راځو ټایټل ته. ټایټل به هم په دې باندې موږ څنګه لګوو نو ټایټل اکه زړه طریقه ده څنګه چې موږ په ډومبنۍ ویډیو کې تاسو ته ښولې وه. کو زموږ ویډیو ډومبنۍ چا نه وي کتلي نو لاندې ډسکرپشن کې موږ لینک درکړی دی هغه به تاسو ووهئ. موږ واپس راځو خپل واپس سکرین طرف ته او د دې ځای نه زه څه کوم د دې ځای نه زه وایم چې زه په دې ټایټل لګوم نو زه به دې ټي ته راشم. هر کله چې زه دې ټي ته رالم په دې کې زما سره دلته ډېر شی ټایټل پراته دي. په دې کې زه چینجز هم کولی شم. په دې زه خپل ټایټل لګول غواړم نوم لیکل غواړم په یو ویډیو باندې نو هغه زه دې ځای نه کولی شم. فرض که زه دا یو کلیک کوم ویم چې په دې ډیزاین کې دا ډیزاین زما خوښ دی نو زه به څه وکړم دا به ځان ته ډومبي پریویو کوم چې ما ته پته ولګي او دا ډیزاین زما خوښ دی. دې نه بعد زه دا ټایټل رالم
ډبل کلیک سره ما د ماوس لیفت سایډ چې دا ما نیولي وي په کلیک کې او دلته مې پرېښوده. هر کله چې دا زه دلته پرېږدم دا په دې سکرین باندې اوس راشي ماته دا یې تاسو ته شو کېږي. دا یې تاسو ته شو اگزامپل دا ویلکم پې راغی. اوس دې ویلکم کې زه چینجز کوم دا زه بدلوم. دا زه چینج کوم دې کې فرض کما یو ایل سیوا کړی دی دا به زه ډبل کلیک سره دا کومه او دې سره به څه وکړم دې نه به زه یو ایل بتې سکیپ کړم. همدغه شان دې چې کوم دی دا ویلکم په دې باندې ولګېدو زه د دې کلر چینج کول غواړم دې باندې زه ډبل کلیک کوم که ډبل کلیک سره نه کېږي کنټرول ای باندې به دا زه ورال سلیکټ کړم. دې ځای نه زه دې کلر چینج کولی شم. فرض کړه زه دې ریډ کلر علم یا زه دې بلو کلر علم ها دې ځای نه به دا زه مکمل چې دې دا زه چینج کړم. فرض کړه ما دا وایټ مې واغېستو خو نه مخکې زه د دې سلیکشن باندې او سلیکشن نه بعد چې کوم دی دا به کلر چینج کوي. اوس چک کوو وایټ شو مکمل دې ځای نه ما چینج کړو په دې وجه باندې دا نه چینج کېدو. اوس دې ځای نه دا بلکل په اسانه باندې دا چینج کېږي. اوس د دې دا ټایټل چې کوم دی د دې زه بورډ کوم دې ځای نه بورډ کولی شم. دې ځای نه دا پته ترس کېږي دا چې د انډرلاین شي سایډ ته لیکل منځ کې لیکل بل سایډ ته لیکل دغه شان مختلف قسمه لینګویج کې دې ځای نه لیکل کېږي. او دې ځای کې زه د دې سایز کمول یا سیوا کولی شم د دې ځای کې او دې ځای کې دا زه پترس کولی هم شم یا سیده کولی هم شم کوم سایډ ته یې زه اړوم افاول یا بلکل پترس باندې شم. همدغه شانتې چې کوم دی د دې بیکګراوند چې کوم دی شاته لاندې د دې بیکګراوند دې ته لګول او هغې نه بعد دا چې کوم دی بارډر دی بارډر کې مونږ څه کوو دا چې کوم وو بارډر شیډو دې کې مونږ شیډو د ښکلي شو. ان ایگزامپل دا زه ډیم کول غواړم چې دا بلکل پیکه پیکه ښکاري دا ګوره رو رو څه کېږي رو رو پیکه کېږي تاسو ته ښکاري. ورګه دا زه ډېر زیات د کوم بیا به تاسو ته مکمل ښکاره شي. وګورئ دا بلکل دې ځای نه څه شو ډیم شو. څنګه چې واټر مارک لګوي خلک دغه شانتې دا هم واټر مارک په شکل باندې لګېږي. آینه بعد به تاسو اوکې کې او چې کله دا اوکې کې نو دا به څه شي دا به زموږ سره په دې سایډ باندې دغه شانتې راځي. اوس کو دا تاسو کوم ځای کې ایډجسټ کول غواړئ فرض که سایډ ته نو سایډ ته به راځي که بر رایې لګوئ او که لاندې لګوئ په دې بل سایډ ته لګوئ دا ډېر په اسانه باندې لګي. دې نه بعد په دې باندې چې کوم دی مونږ وایس سیټ کول غواړو مونږ وایي چې زموږ وایس په دې باندې ولګي د وایس دپاره دا دغه دی چې مونږ به راشو دلته کې ریکارډ ته او د ریکارډ نه پس چې کوم دی دې کې دا دی وایس اوور دا به ووهو او دې کې اوس دا راځي چې کله زه دا سټارټ ووایم دا به زما خبرې ریکارډ کوي. ګوره زه سټارټ وهم او زه چې کومې خبرې کوم هغه به دې کې ریکارډ کېږي. السلام علیکم څنګه یې کتونکو خیر روغ جوړ خوشحاله او آباد به دا خبرې ما دا کړلې څنګه چې زه بار کلیک کوم داسې به دا سټاپ شي او هر کله چې دا سټاپ شي دا زه را بیک کوم زه ګورم چې په دې باندې خبرې ریکارډ شي او کو ریکارډ نه شوي. هغې دپاره به زه څه وکړم ساوند میکسچر ته رالم او دې کې به چې کوم دی دې کې به زه ټول اوازونه به بند کړم لومړی نه د دې چک کېدو دپاره ګورم چې څه کېږي دا یو دا ټریک چې دی ساوند وایس والا ټریک دکه به پرېږدم نور به دغه کوم اوس زه ګورم چې څنګه چل دی. السلام علیکم څنګه یې کتونکو خیر روغ جوړ خوشحاله او آباد به تاسو وکتل زموږ ساوند بالکل په دې باندې شو. بس اسان طریقه ده زموږ سره دا چې دی ریکارډ دی او د هغې نه بعد چې کوم دی تاسو څنګه دا ووهئ نو په دې کې به زموږ سره دا چې کوم دی وایس به راشي او د وایس نه پس تاسو چې دی نو بیا دې باندې څنګه زور کې زموږ یو پیره کلیپ دغه کړی په دې وجه باندې دا بل نه راځي. دا چې موږ دې نه دې خوا کړو دا بیا راځي دې نه ما دې خوا کړو دلته ساوند نشته دی وایس نشته بل وایس په دې وجه باندې دې کې اوس دا وایس وخم زما سره دا راځي څنګه چې دا زه ووایم زما ټولې خبرې به دا ریکارډ کوي. دې نه بعد زه په دې باندې چې کوم دې ساوند لګول غواړم نو هغه هم زه ډېر په اسانه باندې ساوند لګولی شم. ساوند ما دلته ځان سره یو هاو دی
دا به زه راوالم او دا به زه څه وکړم دلته به ایډجسټ کړم. دا ما دلته ولګوه، اوس زه دا پلی کوم چې په دې باندې دا ساوند ولګېدو او که نه ونه لګېدو. د دې لپاره به زه څه وکړم ټول ټریکونه چې دا به زه کولاو کړم او چک به کړم. السلام علیکم، څنګه یې کتونکو؟ خیر روغ جو خوشحاله او آباد به. تاسو وکتو په دې باندې زمونږ ساوند هم ولګېدو، زمونږ میوزیک هم په دې باندې ولګېدو او ډېر په اسانه باندې چې دی دا څه شو دا ایډجسټ شو. اوس دې نه بعد چې کوم دی په دې باندې مونږ مونوګرام لګول غواړو. نو مونوګرام دپاره ښه خبره دا وي چې مونږ اول نه ځان سره په فولډر کې څه ایښو دي مونوګرام مونږ ایښو دي، یا زمونږ لوګو چې کوم دی لوګو زمونږ دا فرض که څنګه دا لوګو دا زه فرض که په دې پکچر لګول غواړم، فرض که په دې ځای باندې دا لګول غواړم. ټیک شو. او زه به څه کوم په دې باندې ډبل کلیک کوم، دا به دلته راشي، دا زه ورکوټې کولی شم. دې باندې به زه ماوس کلیک کوم او هغې نه بعد به زه دا وړوکي کوم، دا به زه څه وکړم دا به زه په دې ځای باندې ولګوم. اوس دا تاسو ته شو کوم چې دا به څنګه ښکاري. تاسو وکتل دې ځای کې بره ما دا لګولې، ټیک دې ځای نه زه دا کمولی یا زیاتولی شم. فرض که ما داسې کړو، دا زه اوس پلی کوم. دې ځای کې زما سره دا زما سره لوګو چې کوم دی یا مونوګرام چې کوم دی هغه دلته کې راغی. دغه شان زه په دې باندې خپل لوګو هم لګولی شم او دا هم زه د دې ځای نه چینج کولی را چینج کولی هم شم. فرض که دا زه لاندې ګوټ ته راولم، دا به لاندې ګوټ ته راځي. که فرض که دا زه فرض که دا زه دې بل سایډ ته راولم، دا به دې بل سایډ ته هم راځي. ټیک ده، دا زه چینج کولی هم شم، په دې ګوټ لګولی شم یا زه په منځ باندې دا لګولی شم. او هغې نه بعد چې کوم دی نو دې کې نور هم بلا قسمونه دي، یو یو په دې باندې څه وکړې په دې ټرای کې دا چې کوم دی ګایډ لاین چې کوم دی دا په دې باندې دخ کېږي. او هغې نه بعد چې کوم دی بس دا مختلف قسمه ماسک لګول چې کوم دی په دې باندې دا دي. دې له زه کلر وغیره دا زه چینج کوم، دې له زه کلر وغیره چینج کوم، هغه زه دې ځای نه چینج کولی شم، دې ځای نه زه دا چینج کولی شم. دا زه پینک اغوستی شم، بل کلر چې کوم دی دا زه اغوستل غواړم، بل کلر کې هم دا زه اغوستی شم، دا په بلو کې راځي. دا شان یو یو کلر تاسو په دې باندې. دې نه بعد چې کوم دی نو مونږ د خپل مونوګرام یا د لوګو له چې کوم دی نو دې کې مونږ دا قسمه دغه چې دي دا دې سره مونږ د دې دغه کمولی یا زیاتولی شو، دا دې سره کمیږي یا زیاتېږي. دې ځای نه چې دی ډایرکټ مونږ دې ځای نه ډېر زیات کمولی شو. دا وګوره تاسو وکتو دا کم شو، بلکل ډیم شو. صحیح ده، دې ځای نه ډیم کېږي او پول کېږي. همدغه شانتې د دې ځای نه هم چې کوم دی د دې کلر چې دی دا تاسو بلکل چې کوم دی منځ نه د دې سایډ ته چې کوم دی دا به دغ کېږي، وایټ کېږي. یا تاسو بل کلر هم اغوستی شئ. دې په دې زه بل کلر یم، فرض که زه یم چې دې غاړې چې کوم دی دا دې سي دا دې ریډي نو هغه دې ځای نه بلکل ریډ کېږي. دغه شان تاسو وګورئ بلکل دې کې واضحه چینجز راځي، تاسو ته ښکاري بلکل واضحه چینجز دي پکې. دې نه بعد چې کوم دی سره کې زموږ سره دا یو آپشن چې دی دا به مونږ سیټ کړو. هغې نه بعد به چې کوم دی مونږ دې ځای ته راشو، دا به مکمل واپس خپل ځای ته به لاړ شي. دا به وایټ کړو او وایټ کېدو نه پس چې دی دغه شانتې به وي دا. او دا چې دی نو دې ځای نه دا مونږ دې کې دی چونکي دی دې ځای نه دا مونږ د ښکلو شو. دا شان ماسک فریم چې دی دا هم کېږي. دې نه ماسک فریم سره تاسو دا خپل مونوګرام یا لوګو چې دی دا دې قسم شکل کې چینج کولی شئ. څنګه چې دا مونږ چینج کوو یا دې قسم کې یا دې قسم کې کم سټایل تاسو خوښ یا که سټایل کې تاسو دا چینج کولی شئ. دا دې کې زه چینج کوم. دې چینج کېدو نه پس چې کوم دی نو دا به زه څه وکړم دا زه به کټ کړم مکمل. دغه شانتې تاسو دې کې دا سنټر باندې هم راوستی شئ دې ځای نه او دې ځای نه دا سایډ ته دې بل سایډ ته دغه شان تاسو دا چینج کولی شئ. پکچر دا یو هم چینج کولی شئ منځ ته او بلکل سایډ وغیره ته. مونږ دې ځای نه څه کولی شو د خپل مونوګرام یا د لوګو حوالې سره چې کوم دی هغه مونږ
چینج کولی شو. دینه بعد موږ په خپل ویډیو باندې په کوم کلیپ باندې چې کوم رڼا سیوا کوو نو پای باندې موږ ډبل افیکټ کوو. پرسته زه په دې باندې رڼا سیوا کول غواړم. په دې باندې ما لیک وکړو زما سره دا آپشن راغله. په دې کې زه د دې ټایمینګ ماته دا هي چې دومره ټایم پاس په دقیقي او دې نه زه ساوند کمول یا سیوا کولی شم او دې نه هم چې کوم دې ساوند تیزېدل یا کمېدل دا کیدی شي دې نه او دې نه چې کوم دې نو زه د دې کلر هم چینج کولی شم. کلر چې دی هغه زه دې نه وایټ کولی هم شم. دا ما ولګو دې کې زما سره دا آټو دی پیک اپ کلر چې کوم کلر تاسو چینج کوئ او دا مختلف قسمه رڼاګانې په دې باندې سیوا کېدل. فرض که دا کلر سیوا کوئ دا یا دا یا دې تاسو څه کولی شئ. دې تاسو هم چې دی کلر کمولی یا سیوا کولی شئ. دا اوس ما دې نه مکمل چینج کړو. تصویر کې تاسو ته ښکاري مکمل چینج کېږي. دې نه بعد زه آټو وهم نو آټو اټومیټیکلی خپل کلر چې کوم دی دا دغه کېږي. دې نه دې تاسو مختلف قسمه دا کلر چې کوم دی برایټنس سیوا کوئ په دې نه څه کېږي برایټنس سیوا شو. تاسو وکتل تصویر ته بالکل هلکه تاسو سیوا کوئ. دې سره تاسو دا نور کلر هم چې کوم دی دا سیوا کولی یا کمولی زیاتولی شئ. هم دې سره زموږ ویډیو چې کوم ده نو موږ زیاتتر څیزونه چې کوم وو هغه موږ په دې کې تاسو ته وښودله. اوس دې نه بعد چې کوم دی نو دې نه بعد به موږ تاسو ته ښایو چې ویډیو به موږ څنګه سیو کوو یا به دا ویډیو څنګه چې کوم دی په دې به دا ساوند دا مونوګرام دا ټایټل وغیره دا څنګه لګین د هغې دپاره به موږ څه وکړو لاړ به شو شیر ته او شیر کې به موږ څه ووهو شیر کې موږ ووهو کریټ ویډیو. دلته بلا قسمونه تاسو سره راځي. تاسو چې کوم قسم د کوئ خو موږ فرض کا د ویډیو چې کوم دا مختلف قسمه سایز په دې کې موږ د کوو لکه ایچ ډي شو MP4 شو یا MPG شو یا AVI شو نو هغه دلته کې دا بلا قسمونه دي نه موږ والو. فرض کا MPG مې ترې واغستو په دې کې MPG4 HD مې واغستو او زه به څه وکړم دا به زه کلیک کړم او په دې ویډیو باندې به دا ساوند او دا میوزیک دا هر څه به په دې باندې ولګي. دې نه بعد زه دې له یو نوم ورکوم. فرض که ما دې له ورکو ویډیو کې مې دې له ورکو. دې ځای نه زه بیا څه کولی شم دې ځای نه دا زه سیو ووایم چې څنګه زه سیو ووایم دا به سټارټ شي. دې ځای کې تاسو دا بالکل باقاعدګۍ سره ښکاري چې دا څه کېږي. دا سټارټینګ یې واغستو تقریبا 3-4% زموږ سره وشو او دا به تقریبا لږ ساعت کې راشي. څومره ویډیو غټه وي نو دومره به ټایم زیاته دي او که نه ویډیو کمه وي نو دا به څه کېږي ټایم به بیا کم اخلي. شاید زمونږ ویډیو چې کوم ده دا کمپلیټ شوله تاسو وکتله بالکل 100 ته ورسېدله او دې نه بعد تاسو ته دا په دې سکرین باندې شو کېږي بالکل پلی شوله. زموږ ویډیو چې کوم ده دا مکمل کمپلیټ شوله. انشاءالله زمونږ نیکسټ ویډیو چې دا په یوټیوب باندې او یوټیوب باندې موږ ایډیټینګ زده کوو نو انشاءالله نیکسټ ویډیو چې دا به یوټیوب کو زمونږ ویډیو مو خوښه شوي چینل سبسکرایب کې ویډیو لایک کې او د غنټې نشان دباو کې. شکریہ والسلام.